چې د عاشوري روزه څوک ونیسي دلته الله څومره اجر ورکي. نبی علیہ السلام فرمایل چې یکفر السنة الماضیه، الله به د یو کال تیر شوي ټول ګناهونه معاف، د یو کال ګناهونه. او بیا مې د نبی علیہ السلام نو اوریدل بل صحابي وي چې لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، کاینده کال ژوند دیوما نو نخمه به ورسره نیسمه. نبی علیہ السلام چې د رمضان نه پس کومه روزه په اهتمام نیولې ده هغه د عاشوري روزه وه. دا به نبی علیہ السلام دومره په اهتمام نیوله. خو چې کله مدینې منورې ته راغی نبی علیہ السلام نو یهودو دا روزه نیوله. نبی علیہ السلام ورته تاسو ولې دا نیسئ؟ په دې ورځ فرعون الله غرق کړی او موسی علیہ السلام ته الله نجات ورکړی. نبی علیہ السلام ورته دا خو بیا مال ډیره حقدار ده، ځکه چې ټول انبیا رونه دي او الله په دې ورځ زما رور له نجات ورکړی دی. خو نبی علیہ السلام چې وکتل چې یهودي نیسي نو دی ووی لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، کاینده کال ژوند دیو منوي نخمه به ورسره نیسمه. نو دا به یوه به یهودو نیوله. دی وجنه علما وایي یا به ورسره نخمه نیسي یا به ورسره یولسمه نیسي. نو زیارت او جمعه ونیسئ یا جمعه او هفته ونیسئ. خو د حدیث الفاظ دا دي چې امام الانبیاء ویلو لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، زه به ورسره نخمه نیسمه. نو که نخمه نیسئ که یولسمه خو اصل لاصومن التاسع امام الانبیاء ویلی وو. نو ښه خبره دا ده چې نخمه او لسمه روزه مونږ د عاشوري ونیسو. دا ډیره قیمتي روزه ده او دا په کال کې یو ځل راځي. دې باندې الله د روغ کال ګناهونه معاف کړي. نو علما وایي په دې الله واړه ګناهونه معاف کړي. نو چې روزه ونیسي نو توبه پکې مباسه په مخه، نو په دې روزه باندې الله واړه معاف کړي او په دې توبه باندې الله غټ معاف کړي. الله سړی بخي خو ته به هم څه نه سکې که نه. عرفات میدان کې چې مونږ وو هلته ما خلقو ته وی مونږ په ملک یو بل ته وی مولي صاحب ما ته دعا وکړه، بل وی پیر صاحب ما ته دعا وکړه. خلک مشر او عالم ګوري، پرهیزګاره ګوري. نن چې په عرفات کې دي دا ټول اولیاء دي. نن پکې عالم او غیر عالم نشته دی. نن ټول اولیاء بس. نن چې کم یو دعا غواړي لپې اوچته وای دا لپې به تشي نه راځي. خیر خو ما ورته وی یو کار وکړئ که نه، چې کله دعا غواړئ رب دې مونږ ټول بوزي، خدای دې مونږ بار بار بوزي. بس هغه یاد دې خدای زمونږ بار بار تازه کوي. او الله چې آینده کال عرفه راولي ربه، چې مونږ د عرفات په میدان کې عرفه تیره کړو ربه، چې عرفه یو د عرفات میدان یې ربه، مونږ د دې نه مه محرومه کوي ربه. نو ما ورته وی چې ودرېږئ دعا کوئ نو اول به ته ټول خلق معاف کوي. بنیادي خبره دا ده اول به ته ټول خلق څه کوي معاف کوي. د حج نه راشي او ضرور سره سلام نه کوي. زه الله بخلم په عرفات کې ته رور نه بخي او تا به رب وبخي. ما ورته بنیادي خبره دا ده چې بهر ته به وځئ ځان له به غلی ودرېږي او بس سرتور سر یې او بس خولې در باندې بهیږي. خو ډومبې به ووایي چې ربه د زړه د ویښه چې څومره خلقو را سره بد کړي دي هغه ټول مې معاف کړي. بس په دې ځای کلیر چا کنزل کړي دي، چا مې عزت مجروحه کړی دی، چا را پسې بدې ردې ویلي دي، چا مې څه د عزت سودا کړې ده ربه ما ټول بخلي دي. او چې د کم رشته دار سره هم نالګي ده په دې ځای د هغه رشته دار نیت وکئ او هغې رشته دار ته بیا ټلیفون هم وکئ او هغه ته پکې دعا هم وکئ او په دې ځای ټول رشته دار ټول خلق معاف کوي. بیا وایي ربه ما معاف کړي چې تا معاف کړي او په دې نه معاف کړي. ته به د هغې دعا قبولیت هلته بیا په خپله ویني چې دعا مې قبوله شوله. داسې ښکلي ښکلي مقامات دي. رب العالمین دې زمونږ د ټولو حاضري بار بار نصیب کړي او الله دې مونږ بار بار د حرمینو زیارت له خدای دې مونږ ټول بوزي. ډېر غریبانان دي، پړی ډېر ارمانونه دي. مړه هلته ډېر غریبانان تلي وو. ما پکې یو ولید خپه نه وه، خپه په یوه خپه وه، ښه ټانکوری ورسره وی په یوه خپه و. مې ربه ډېر غیرتي ذات یې ربه، شل دې راوستل، ګوډ دې راوستل، غریبانان دې راوستل او په خپل در کې دې دلته ځان ته ودرول. ډېره مزه کتابونو کې راځي
وې د حاجیانو شعار چې دی هغه تلبیه د تلبیه چې دی به په تیزه تیزه وي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. دا چې سړی دی عرفات ته پیاده روان وي که نه او دا لاره ډکه رواني او ور سړی وي لبیک اللهم لبیک. حدیث مبارک